خپل مسلمانان ورونو له دعوت ورکوم. رحم الله حقانیم ضلع 400 تحصیل شب قدر سمان خل چلماری د جامع مرکز امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په ځمکه باندې ولاړ یم. موږ تاسو ته دا ویډیوګانې وختن په وختن د دې دپاره کوو چې ستاسو د ملګرو زړه مطمئني. کم ملګري چې تعاون را لېږلی چې د هغوی زړه مطمئني چې الحمدلله ستاسو په هغه تعاون باندې دا ځمکه د دې پیسې موږ مالک ته وختن په وختن ورکوو. ډېرې پیسې د مالک پاتې دي. موږ تاسو ته وایو چې راځئ دې کې موږ ورسره حصه واخلئ. امام بخاري رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړې ده. یو بدکرداره ښځه وه. هغه ښځې په یو سپي باندې اوبه وڅښلې، سپی تږی و. الله رب العزت دغه بدکردارې ښځې چې د سپي دا تکلیف یې رفع کو، الله رب العزت هغه بدکرداره ښځه د سپي په دغه اوبو څښلو باندې معاف کړله. شیخ زکریا رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړې ده. یو بادشاه ظالم او جابر او بدکاره بادشاه یو پمن سپي علاج یې وکړو. الله رب العزت د هغه بادشاه مغفرت وفرمایو. موږ تاسو ته د اشرف المخلوقات چې هغه انسانان دي او بیا په دې انسانانو کې د الله محبوب ترین خلق چې د قرآن طالب علمان دي، علما دي، د هغوی د تکلیف د رفع دپاره درته وایو. هغوی د سپي تکلیف لرې کو، الله رب العزت یې مغفرت وفرمایو. تاسو د رسول الله د مېلمنو ته تکلیف دی. زمونږ په دغه زړه مدرسه کې طالبانو ته ډېر تکلیف دی. ډېره سخته وي، ګرمۍ کې هوا نه لګي، په ژمي کې نور نه لګي. د طالبانو ډېر مشقتونه او تکلیفونه برداشت کړل. نن موږ د هغه طالبانو دپاره په هغه طالبانو کې یتیمانان هم شته، د یتیمانانو دپاره، د غریبانانو دپاره او د الله د دین د مېلمنو دپاره، د الله د مېلمنو دپاره، د رسول الله د مېلمنو دپاره تاسو له دعوت درکو او دا درته وایو چې راځئ. دغه سپی او نبی علیه الصلاة والسلام په ابتدا د اسلام کې فرمایل چې سپي قتل کوي، د سپو د قتل حکم یې کړو. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې صرف تور سپی وجنې نور پرېږدئ. تور سپي چې کوم دی وجل شروع کړل. بیا نبی علیه السلام وفرمایل زما او د سپو سره سویمه ده. سپی دی چې کوم دی د الله مخلوق ته یې ګرځېږي، نو د سپي خدمت یې وکړو، الله یې مغفرت نصیب کو. دغه بدکارې ښځې په سپي اوبه وڅښلې، الله یې مغفرت نصیب کو. تاسو څه وایئ د هغه انسان په باره کې چې هغه د الله د دین د طالبانو خدمت وکړي، الله به څنګه مغفرت نه کوي؟ هغه د قرآن د طالب، د الله د مېلمه، د محمد رسول الله د مېلمه خدمت وکړي، څنګه به الله رب العزت چې کوم دی د هغه مغفرت نه کوي؟ تاسو له دعوت در کوم، راځئ په دې کې حصه واخلئ. رابطې نمبر 0334 90 92 545، دویم د رابطې نمبر 0348 915 92 19. دغه کې تاسو ته موږ دعوت درکو چې راځئ په دې کې تاسو موږ سره شریکوال شئ. الله رب العزت پس تاسو او زموږ دا توښه د آخرت جوړئ. الله مخا د وباد لره. جزاکم الله.